د بي ام پی منګل په جلسه کې د بندي په خودکش حمله په خلاف د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د عوامي نېشنل پارټي پاکستان تحریک انصاف د بي ام پی او د نورو پارټیانو د انجمن تجارانو په شمول نن په صوبه بر کې شټر ډاون هړتال شروع دی. مختلف چې کوم لوی لارې دي هغه که کوټه چمن لارې که ژوب لارې که کراچي ته لارې او اسلام آباد پنجاب ته لارې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې دا وخت احتجاج پیل شوی دی. لوی لارې بندې دي، شاپینګ مالز مارکیټونه دکانونه هم بند دي. د پرامن احتجاج چې دی هغه سټارټ دی مختلفو ځایو کې چې د پولیسو او د مظاهرین د درمیان جنګونه هم سوي دي چې انسو ګیس استعمال سوی دی. په هغه کې د عوامي نېشنل پارټي یو ځای صدر چې دی هغه روان و، هغو باندې شیلینګ سوی. بل طرف ته د پښتونخوا ملي پارټي صوبایي صدر عبدالقهار خان ودان چې دی دا وخت پولیسو ونیوی، هغه جیل چې کوم واپډه تانه د هغه ته منتقله کړي. نور ځای هم د کارکنانو او پولیسو چې د مابین دی هغه د انک مجهولي کوم سلسله ده هغه شروع ده. د انجمن تجاران چمن وخت ما سره موجود هغو پوښتنې کوو. عطاالله منګل پر برسي باندې کومه خودکش حمله وسوله، زه دې سخت مذمت کوو او دا وایو موږ چې دغه کومه حمله خودکش حمله چې وسوله دا نه اوله ده او نه اخره ده. دغه رقم نورې حملې هم د سیاسي پارټیانو پر جلسو باندې سوي دي، پر مظاهرو باندې سوي دي. کومه حمله وسوله دا پر ګرد پښتانه باندې یو حمله ولسي دا وسوله د دې په سختو الفاظو موږ مذمت کوو. موږ دوی سره شانه په شانه ولاړ سار رقم د دې سخت اړتیا دي. انشاءالله موږ دوی سره شانه په شانه ولاړ. پر امن احتجاج روان دی. بدبختانه په کوټه او بلوچي سیمو کې د نېشنل پارټي او د پښتونخوا او د نورو پارټیانو چې کوم کارکنان دي یا مشران دي هغه ګرفتاره سوي دي. موږ د هغه سخت مذمت کوو. پای دا پر امن احتجاج دی زموږ عیني حق دی. د زموږ وطن علاقه ته ډېره ستړې پیښه ده. موږ د حکومت بلوچستان څخه درخواست کوو چې ورور د دې خلاف اکشن واخلي. کلکه ټکو د نن د کوچ د کمی واقعې چې پر جمهوریت هړتال پر جمهوریت احتجاج باندې چې کم پر اصغر خانه چې شیلینګ او کم د پښتونخوا ملي پارټي پر قیادت چې کم گرفتاری سره د دې په کلکه ټکو اول موږ غندنه کوو او بل خوا ته بیا راځو نو د ساره سوینه دای لګیای او د خوشحالي خبره ده چې ټول چمن شایسته وګرځي د انجمن په کومک د ټول پارټیانو ګرد خلکو پر رضاکارانه تور په تبکللې کې امر به دي ګرځولي. تمام مارکیټونه روډونه په سیدي خلکو په خپل رضاکارانه تور بند کړي او سات یو دا زه دغه کوم چې خاص کار زما د آرمي چیپس او د سپریم کورټ د های کورټ د ججانو سره او دلته د ذمہ دار ادارو سره دا ریکویسټ دی چې د خدای د پاره یاره د عمل خیال وساتئ. اوس یې پلا پر جمهوریت جلسه عام کې د ماکا کوانګ په کار دی د دې پلټنه سوی وای د دې تحقیقات سرکار کړی وای چې دردا ده چې څوک رالو دلته چې دا د ماکا کې څوک ملوث و څنګه وسوله په کار دا دی چې دا عمر د دې خودکش شاواني سټیډیم کې کومه د ماکا وسو په دې کې در 15 زیات کسان چې بې ګناه انسانان په شهادت ورسېدو او در 15 زیات کسان زخمیان تمام هسپتالونو په د هغه مشر سخت غندنه کوو. ډېره مننه. دا و بشیر خان د سیول سوسایټي مشر. د 2 سپتمبر چې کوم د شاواني سټیډیم کې کومه خودکش حمله وسوه د هغه په خلاف په بلوچستان بر کې نن شټر ډاون او پایجام هړتال دا روان دی. دا به در ماښام در 5 بجو پورې ځینې ځایلکو کې څه ناخوشګوارې واقعې راغلي دي منځته، خو بیا هم مجموعي طور چې کوم صورتحال جایزه واخلو در 7 ساعت پورې په بلوچستان کې امن دی او د هړتال پر امن طریقه شروع دی.